بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو، پرون په خیبر پختونخوا په دریو اهمو ډسټرکټ یعنی پېښور، چارسده او مردان کې ضمني انتخابات وشو او زه دا ګڼم چې انتهایي پرامنه انتخابات وو. په دې کې سیاسي جماعتونو، عوامي نیشنل پارټۍ، جے یو آی، د پی ډي ایم د سوري لاندې او پاکستان تحریک انصاف پکې شرکت وکړو. په دریو واړو حلقو باندې پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان هغه کامیابي ترلاسه کړې ده. سوال دا دی چې عوامي نیشنل پارټي او جے یو آی ولې بایلله؟ دا یو بنیادي سوال دی. او پاکستان تحریک انصاف ولې وګټله؟ دا یو دویم سوال دی. زما په خیال باندې وړاندې خو پکار دا دی چې عوامي نیشنل پارټي او جے یو آی له دا الیکشن چې کوم دی ښه په کلاو زړه سره په خندا مخ سره چې کوم دی دا منل پکار دي. ځکه زما خیال دا دی چې دا بهترین ارګنایزډ الیکشن که الیکشن کمیشن و که انتظامیه وه که پولیس و ټولو پکې ډېر بهترین انتظامات کړو. څه داسې بده واقعه یا خرابه واقعه یا د دانلیس رپورټونه پکې رانله، حالانکه هر ځای کې میډیا والا ټول فوکس د میډیا په دې دریو کنسټیچوینسیز باندې وکړو. یو خو دا منل پکار دي. ما په خیال غیر ضروري نه منم او دا باسي هغه زموږ اسټیچر کمی. خو اوس دا کتل پکار دی چې عوامي نیشنل پارټي چارسده ولې بایلله، پېښور یې ولې بایله او بیا جے یو آی مردان ولې بایله؟ دا بنیادي سوالونه دي. ما په خیال په ځای د دې چې زموږ او دا به کوي هم داسې چې ځکه چې زموږ په سیاسي جماعتونو کې ډېر غټ ذهنونه والا ډېر پوهه خلک دي او زموږ غونته کې تجزیهګاران ما په خیال ډېر هوښیار خلک پریکټیشنرز دي. هغوی به ګورم چې په ځای د دې چې لکه مونږ دا ووایو چې یاره دا اندې شوې ده یا دا شوې ده، راځئ چې خپل ځان ته وګورو کم ځای کې کمزوری کم ځای دي. عوامي نیشنل پارټي زه دا یو خبره کومه چې د بده قسمته دا د خیبر پختونخوا نماینده جماعت و، خو اوس دا ډېره زیاته راله شرنک شوله راله سنټرل ډسټرکټس ته، دا په جنوبي اضلاع کې یا په ملکن ډویژن کې وګورو یا هزاره ډویژن، دا غټ غټ سیمې چې په هزاره ډویژن کې ځان له شپږ اووه ضلعې دي، ملکن کې ځان له اووه اته ضلعې دي، دغه شانتې سدرن ډسټرکټس چې کوم دی هم دغه شانتې کافي دغه دي، یا پخوانۍ قبایلي ضلعې چې اوس چې مرج ډسټرکټ دي په هغې کې وګورو نو ډېر هغه همره موجودګي نشته. ولې نشته؟ اوس د سوچ پکار دی. پی ټي آی بیا فوکس په چا کړی؟ ګوره پی ټي آی عمران خان فوکس چې کوم دی هغه په ځوانانو باندې دی، هغه په نوجوانانو هلکانو جینکو په دې باندې زیات فوکس کوي او هغه چې کومې خبرې کوي هغه د دوی زړونو ته اپیل کوي، هغه د یو مستقبل خبره کوي. ټیک ته انداز به ورسره زموږ ورسره اختلاف سي، خو د مستقبل خبره کوي، د را روان وخت خبره کوي، د دنیا سره د تلو خبره کوي. اوس د دې په مقابله کې که د جے یو آی بیانیه وګورې یا د این پي بیانیه وګورې نو هغه ډېره زیاته لوکلایزډ بیانیه ده. این پي کې خو د بده قسمته د ظلمو چې کوم تنظیمونه نو هغه آلموسټ ختم کړي، حالانکه 60% نه زیات زموږ دغه چې کوم دی پاپولیشن هغه یوت دی. نو په دې څیزونو باندې توجه به پکار وي. یوه دویمه خبره دا ده چې ارګنایزیشنل سټرکچر چې کوم دی دا یو بنیادي اهمیت لري. اگر چې دا یو خبره ده چې دا د پی ډي ایم د سوري لاندې و نو په دې کې پی ډي ایم چې کوم کمپوننټ پارټیز وو هغوی نه بلور صاحب له هغه همره منډه والې ده یا کوشش وله کړې، نه امل ولي له کړې ده، نه چې کوم دی مولانا قاسم صاحب له هر یو ځای کې خپل جماعت په خپله چې څونه کوشش کړی دی خلکو ته رسېدلی دي، هغه به یې نور سپریټډ کمپین چې ورته وایي، یو پرجوش کمپین چې ورته وایي، هغه یو بل نه دی کړی. نو اوس دا ده چې دا یو سوال دا دی چې د نن نه یو څو میاشتې مخکې کال به ملانې شوي ضمني لوکل ګورنمنټ الیکشنونو، هغه جے یو آی په هغې کې په پېښور هم ګټلی و، مردان هم ګټلی و، چارسده هم ګټلی وه. نو څه وجه ده چې چارسده کې این پي خو دغه په 80,000 ووټ خو د این پي مخکې مو ولې د جے یو آی هغه ووټ څه شو په دې تحصیل باندې؟ هم په دغه شانتې په درګۍ کې په تخبیه تحصیل یا د مردان دا کوم چې انبای سو په دې کې ولې چې د 30-40 هزار ووټ خو دلته کې چې کوم دی مسلم لیگ اغوستی و، تېر دغه کې دغه شانتې 30 پورې این پي اغوستی و، 55-56 هزار چې کوم دی جے یو آی اغوستی و، هغه ووټ ولې راونه وته؟ هغه مولانا صاحب ته ولې میلاو نه شو؟ دا هم یو سوال دی. پېښور کې چې کوم دی غلام احمد بلور صاحب ولې بایلله؟ ولې پارټۍ هغه دپاره هغه سپریټډ کمپین هلته ونه چلو؟ ولې اتحادیان د هغه سره ونه درېدله؟ دا یو څو څیزونه دي. اوس چې را روان الیکشن ته ځي نو ما په خیال هغې کې به دا تیاری پکار دی. بل دا دی د عمران خان سټرنث هم کتل پکار دی. یو طرف ته که صوبایي حکومت څه داسې کارونه کړي چې خلک ترې خوشحاله دي، بل طرف ته عمران خان د تېرو شپږو میاشتو راسې چې کوم دی مسلسل هغه کمپین موډ کې دی، هغه کمپین چلی
او هغه خپل ورکر انټیکټ ساتلی دی. خلک ورکر سره رابطه کوي په یو شکل کې، کله لیکچر لځي، کله سیمینار لځي، کله جلسه ده. چې کومه ورځ جلسه نه نو هغه ورځ به یو وکیلانو سره ملاویږي، سټوډنټانو سره ملاویږي، به ډاکټرانو سره به ملاویږي، به خواتین سره به ملاویږي. نورو پاټو کې دا کلچر نشته دی. نو بل انرژي عمران خان انرژي په تیر شپږو میاشتو کې هغه یو پورې دغه کړی دی او یو اتیاو پورې چې کوم دی هغه جلسې کړي. دا بل یو لیډر نشي کولی. هغه د خبره چترال نه راواله تر کراچۍ پورې چې کوم دی هر یو تحصیل ته هغه ځان رسولی دی، خپل ورکر انګیج ساتلی دی. نو که غواړي ان پی والا لږ به زړه کولاوي، لږ به خپل بیانیه کولاوي، لږ به د سیاست انداز بدلول غواړي. دا اوس ماډرن ایرا ده. باچا خان بابا چې په کوم وخت کې یا ولی خان بابا چې په کوم وخت کې سیاست کو، هغه ټیم ضرورت نور. اوس ماډرن پالیټکس ماډرن زمانه سره د دې به سره اوس دا به سره اپګریډ کول غواړي. دغه شانتي چې وای لبم دا کول غواړي. بیا دا تپوس کول پکار دي چې لوکل ګورنمنت کې ولې خلکو موږ له خلکو ووټ راکړه، په د ضمني انتخاباتو کې ولې رانه کړ، ولې موږ یو بل چې کوم دی سپورټ ولې ونه کړ. په 400 کې جی وای امل خان ولې د خزان له دغه 80,000 ووټ په د دوی اغسته به هغه چرته لاړه. امل خان د خپل 15,000 انټیکټ وساته، خو جی وای ولې رانلل، پېښور کې ولې دوی رانلل، دغه شانتې نورې پارټۍ جی وای له په مردان کې ولې رانلل. نو چې نیکسټ الیکشن ته ځي نو ډېر څیزونه، خو په دې کې ټاپ اف د ایجنډا هغه به دی چې په ځای د دې الزامونه لګول په انتظامیې باندې، په الیکشن کمیشن باندې، په صوبایي حکومت باندې. ما په خیال خپل ځان ته به کتل غواړي چې زمونږ اندازې سیاست آیا دا د ماډرن ټایم سره سمون لري که نه.